أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة رعد دیار لسم سپارہ آیات نمبر 67 نمبر آیت ويقول الذين كفروا ويها غسان چې کافران دي لولا انزل عليه آیت چې ولې نازل نشوله په د باندې یعنی په نبی علیه السلام باندې آیت فرمایشي معجزه من ربه د رب د طرفنا نو زه په زه د مشرکین مکه دی با د نبی علیه السلام نه فرمایشي معجزه طلب کولی او د دې د معجزه غوښتل دا به د ایمان د پاره نه بلکې دا به صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تنګولو د پاره نو دلته د دغه خبرې ذکر دی چې د مشرکین مکه په دې کې خصوصا ابو جهل امیه بن خلف او دغه رنګ نور ګڼ شمیر کافران دی را جمع شول او نبی علیه السلام ته وی چې تکو پرشتیا باندې پیغمبري او تا الله تعالی پیغمبري درکړي وي نو د څه وکړه چې مونږ ته یو څو معجزې ظاهري کا نو چې ته کله معجزې ظاهري کې او د هغې ظهور ستا په لاس باندې وشي هغه معجزې مونږ وینو نو مونږ به در باندې ایمان راوړو نو یو سوال یې پکې دا وکړو یو معجزه یې دا وغوښتله نبی علیه السلام د ابو جهل دی او دغې خلکو وی چې ته وایې زه پیغمبر یم او دا دعوه هم کوي چې غرونه دا د داود علیه السلام تابع شي غرونه داود علیه السلام به چې کله دغه لوستو دا زبور نو د چنچڼو د مرغو دی به سره هم چې کوم دی د الله تعالی ذکر کو د غرونو به سره هم د الله تعالی ذکر کو نو نبی علیه السلام ته مشرکین مکه وی چې ته وایې چې داود علیه السلام ته الله تعالی غرونه تابع کړي وو نو داسې وکړه چې دا مکه مکرمه تنګه ده نو خپله معجزه موږ ته وښیه دا مکه اواره کا دا غرونه ولا اوار کا چې دا مکه ارت شي او په دې کې لختي ولګوه او باغونه پکې ولګوه دا سرسبز او شاداب یو سوال د نبی علیه السلام نه دا چې داسې وکړه دویم یې ورته وي چې داسې وکړه چې سلیمان علیه السلام ته وایي چې سلیمان علیه السلام د الله تعالی خوا تابعه کړې وه او د سلیمان علیه السلام د تخت رفتار دا به د سحر نه هم د یو میاشتې و د سهار په ټایم کې به چې کوم سفر کو او د ماښام په ټایم کې به چې کوم سفر کو دا به هم د یو میاشتې و یعنې په یو ورځ کې به سلیمان علیه السلام د 2 میاشتو سفر کو نو ورته وی چې دا معجزه هم موږ ته ظاهره کا چې ته سلیمان علیه السلام نه کم پیغمبر خو نه ته په درجه کې د سلیمان علیه السلام نه اوچت پیغمبر الله تعالی پیدا کړی چې دا خوا تابع نو تم دا خوا تابع کا کنه چې موږ ته سفرونه لږ آسان شي د 2 میاشتو سفر په یو ورځ کې کو او درېمه معجزه د نبی علیه السلام نه دا وغوښتله چې ته وایې چې عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول نو ته د عیسی علیه السلام نه کمې درجې والا پیغمبر خو نه بلکې ته خو امام الانبیا یې نو داسې وکړه ته موږ ته زموږ په نیکونو کې یو قصی نومې یو نیکه دی قصی دا د نبی علیه السلام په نیکونو کې یو نیکه تیر شوی دی نو ته قصی را ژوندې کا چې کله هغه را ژوندي شي موږ سره خبرې وکړي موږ ته به ووایي چې ته په رښتیا پیغمبر یې که په دروغه پیغمبر یې نو که هغه اقرار وکړو چې دا په رښتیا پیغمبر دی ایمان پرې راوړی نو موږ به تا باندې ایمان راوړو
دا درې قسمه معجزې دا د نبی علیه السلام نه ابو جهل او د ابو جهل په شان نور ګڼ شمېر کافرانو دا طلب کړل چې دا معجزې موږ د ظاهرې کا نو موږ به ایمان راوړو. نو الله تعالی د هغې جواب کړی دی چې دا ستانه کو دي دا معجزې غواړي د ایمان راوړلو دپاره نه بلکې ضد او د عناد د وجې نه او ستا را تنګولو دپاره کو دا معجزې ته بلکې په یو ټیم کې نبي علیه السلام سوال هم وکړو چې یا الله پاکه دې دې د احد دغه د مکې دا غرونه موږ د سرو که دا سوال یې ته هم کړی. نبی علیه السلام الله تعالی ته چې کوم دی سوال وکړو چې دوی په دې باندې ایمان راوړي دا غرونه به ورته د سرو کړم خو چې دوی ایمان راوړي. جبریل علیه السلام راغی الله تعالی فرمایي چې دا غرونه به ورته د سرو کړم خو زما یو قانون دی قانون دا دی چې کوم خلک فرمایشي معجزه وغواړي او الله تعالی د هغې فرمایشي معجزه ظاهره کړي او بیا د هغې نه وروسته هم دوی ایمان را نه وړي نو بیا دا خلک الله تعالی تباه کړي عمومي عذاب پرې راوړي. نو الله تعالی ورته وفرمیل چې محبوبه که ته غواړې نو ما ته پته ده دوی ایمان نه راوړي تا ته هم پته چې دوی ایمان نه راوړي نو زه به ورته دا غرونه سرو کړم خو که دوی ایمان را نه وړو نو فوراً پې عذاب راولم نو ختم به یې کړم. او دویمه خبره دا ده خو دغه نه غواړي نو خیر دی د توبې دروازه به ورته کولاو پرېږدو نو چې کوم خلک ایمان راوړي هغوی به ایمان را نه وړي او چې کوم ایمان نه راوړي هغوی په حالت ته کفر کې لړ شي خو د هغوی په بچیانو کې به خلک پیدا شي ایمان به راوړي. نو نبی علیه السلام بیا سوال وکړو الله پاک دا معجزه مظاهره وه نو دې کې د هغه معجزې ذکر دی. ویقول الذین او وی ها کسان کفرو چې کافران دي لولا انزل علیه آیة ولې نازل نشوله په د باندې فرمایشي معجزه من ربه د رب د طرف نه قل افرمایه ورته الله تعالی وی جواب ولا ورکړه نبی علیه السلام ته وی قل افرمایه ورته ای پاک حبیبه ان الله بشک الله تعالی یضل گمراه کی من هغه څوک یشاء چې وغواړي ویهدي او هدایت کی الیه خپل طرف ته یعنی لاره ښیي خپل طرف ته من هغه چا ته اناب چې رجوع وکړي الله طرف ته چې څوک رجوع وکړي او دې د ایمان د راوړو په نیت باندې لګیایي نو هغه ته الله تعالی هدایت نصیب کړي. او چې کوم خلک د ایمان راوړو په نیت نه وي لګیا سیستانه فرمایشي معجزې غواړي نو دغه خلک الله تعالی ګمراه کړي ته نشي په لاره کولی. الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړل دی وتطمئن او مطمئن دي قلوبهم زړونه د دوی بذکر الله په ذکر د الله تعالی باندې یعنې دا کوم خلک ویهدي الیه من اناب او هدایت کې الله تعالی خپل طرف ته من هغه چا ته اناب چې هغې رجوع وکړي. رجوع کوونکي څوک دي الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي وتطمئن قلوبهم او مطمئن یې زړونه د دوی بذکر الله په یاد د الله تعالی باندې په ذکر د الله سره د دې زړونو د اطمینان راځي. نو دا دلیل د دې خبرې دی چې دې خلکو الله طرف ته رجوع کړی ده. الا خبردار بذکر الله په ذکر د الله تعالی سره تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړونه. زړونه د اطمینان د زړونو دا د الله تعالی په ذکر کې او د ټولو نه لوی ذکر کوم دی قرآن دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمایي انا نحن بشک من نزلنا نازل کړی دی تدریجن من نازل کړی دی په دمه دمه باندې من نازل کړی دی. انا نحن نزلنا بشک من نازل کړی دی انا نحن نزلنا الذکر ذکر منازل کړی دی یعنی قرآن منازل کړی دی. نو قرآن ته ذکر ویل دی نو ټول نه لوی ذکر څه دی قرآن دی. ولذکر الله اکبر او د الله تعالی ذکر شه دی هغه ډیر لوی دی. د ټول نه لوی ذکر دا قرآن دی. په قرآن سره زړونو د اطمینان ملاویږي او دغه رنګ سبحان الله الحمدلله ټول په ذکر کې داخل دي خو اوچت ذکر دا د قرآن مجید تلاوت دی د قرآن درس دی. الذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل یې کړی دی طوبی لهم نو خوشحالي ده او خوشخبري ده د دوی دپاره وحسن مآب او بهترینه ټکانه ده د دوی دپاره. توبه دا په جنت کې یو ونه ده شجره دی توبه د جنت ونه. کذالک دغه رنګې ارسلناک مونږ لیږلې تو فی امت په یو امت کې قد خالت نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ته مونږ په یو داسې امت کې لیږلې قد خالت په تحقیق سره تیر شوي دي من قبلها مخکې د دې نه نور امتونه ته مونږ لیږلي په امت کې د څه دپاره
لتتلوا د پاره دې چې ته تلاوت کې علیهم په دوی باندې الذي هغه څه اوحینا چې مونږ وحی کړی دا الیک تا ته د قرآن په دې باندې تلاوت کې به د خپل امت باندې وهم یکفرون بالرحمن او دوی یکفرون انکار کوي بالرحمن د رحمان نه نو الله رحمان دی او په خپل رحم سره په امت باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل کو په خپل رحم باندې او بیا نبی علیه السلام رحمت للعالمین جوړ کو نو الله تعالی وجه زه رحمان ما ته رحمت للعالمین جوړ کی او بیا هم دا خلق د رحمان د نوم نه انکار کوي بلکې بد پې لګي صلح حدیبیه کې چې کله نبی علیه السلام لیکل نو بسم الله الرحمن الرحیم ولیکو نو کافرانو دا رحمان څوک دی رحمان او رحیم څوک دی دا ته لرې کړه په موږ باندې بد لګي نو دا خلق د رحمان د نوم نه انکار کوي وهم یکفرون او دوی انکار کوي بالرحمن د رحمان نه قل او فرمایا وته هو ربي چې هغه زما رب دی یعنی دغه رحمان زما رب دی لا اله الا هو نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه نه یعنی د الله نه علیه په هغه باندې توکلت ما توکل کړی دی و الیه متاب او هغه طرف ته رجوع کوما ولو ان قرآنا کچره بېشکه دا قرآن دا کتاب دلته د قرآن مراد مطلق کتاب دی ها ولو ان قرآنا کچره بېشکه وي یو کتاب سیرت به الجبال چې روانېدل به الجبال په هغې سره زړونه په هغې سره غرونه سیرت چې روانېدل به الجبال په هغې سره غرونه یا روانېدي شو سیرت صیغه د مجهول ده روان کړي شیو به الجبال په دې سره غرونه او قطعت یا کټکولی شو به الارض په هغې سره ځمکه او کل ما یا خبرې کولی شوې به الموت په هغې سره مړو الله وی که داسې یو کتاب وي هغه به قرآن یا د دې قرآن د وجې نه خو دا غرونه روان کړی شوي وي نه ختم شوي وي او وار کړی شوي د دې معجزه ظاهره شوي وي دویم او قطعت به الارض یا داسې یو کتاب وي چې په هغې سره دا ځمکه چې کوم دی کټ کولی شوي او وارېدلی شوي او دریم او کلم به الموت یا په دې کتاب سره مړو خبرې کولی شوي او په دې کتاب سره دا خبرې کړې وي دا ځمکه کټ کړې وي دا غرونه اوار کړې وي بیا به هم د خلکو ایمان نه راوړي ځکه دا لو حرف شرط دی او جزای محذوبه ده لیکل شوې نه ده خو پټه ده نو جزای دا شوه چې دې خلکو به بیا هم ایمان نه راوړي دا ذلي بدبخته وو دې د ایمان دپاره نه ولیږي دې خلکو بیا او بلکې د دې نه لوی لوی معجزې الله تعالی دې خلکو ته ښودلې نه وي شق قمر معجزه چې کومه وه سپوږمۍ چې 2 ټوکړې شوله نو دا معجزه لویه ده او که غرونه اوارېدل لوی دي غرونه خو چې کوم دی هسې هم اوارېدي شو خو سپوږمۍ نشي ټوکړې کېدی نو کافران راجمع شول او نبی علیه السلام ته یې ویل چې دا سپوږمۍ موږ د 2 ټوکړې کړه که نه خو دا دې 2 ټوکړې کړې ایمان به راوړو نو نبی علیه السلام د ګوته باندې سپوږمۍ ته اشاره وکړه داسې نو نیمه په یو طرف باندې پرېوته نیمه په بل طرف باندې په دغه ټایم کې هم دغه ظالمانو دا ته لوی جادو کړی نو بعضې کافران پکې بلوه شو ورېږه په موږ جادو کړی دی خو په ټوله دنیا خو نبی علیه السلام علیه بالله جادو نشي کولی وي د بار نه چې کوم مسافر راځي د هغې نه به تپوس وکړو چې دا سپوږمۍ 2 ټوکړې شوي وه او که نه نو د هندوستان نه چې کوم مسافر رالل نو کافرانو دې تپوس وکړو چې تاسو په لاره باندې سفر کوو نو تاسو دا سپوږمۍ لیدلې وه دا ټوکړې شوي وه که نه هغې بالکل موږ په لاره باندې وو چې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو نیمه په یو طرف باندې پرېوته نیمه په بل طرف باندې پرېوته او تیاره شوه یکدم بلکې هندوستان کې به خلکو ایمان راوړی و چې د هغه طرف نه سعودي نه قافله راله او هندوستان ته راورسېده نو هغې ورته ویې څه چل شوي دا سپوږمۍ چې 2 ټوکړې شوي وه نو هغې خلکو خبر راوړو چې دا په مکه مکرمه کې یو پیغمبر پیدا کړی دی الله تعالی اخري پیغمبر هغه چې کوم دی د سپوږمۍ ته اشاره وکړه نیمه په یو طرف باندې پرېوته نیمه په بل طرف باندې پرېوته نو هندوستان کې به خلکو ایمان راوړی نو دا معجزه لویه ده که غرونه اوارېدل لوی دي
نو دا معجزه لوی په دې باندې د ظالمانو ایمان رانه. دویمه معجزه دي دا طلب کړې وه چې نبی علیه السلام ته یې وی چې ته مونږ ته چې کوم دی غرونه اوار کا یا هوا چې کوم دی څنګه چې د سلیمان علیه السلام دا هوا تابعه وه دا هوا د کشند تابعه کا چې په دوو میاشتو سفر دا په یو شپه کې کېږي. نو د دې نه لویه معجزه ده د معراج وکړو نه وه چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. د مسجد حرام نه د مسجد اقصی پورې دا یو سفر د نبی علیه السلام دی د اسرا ویلی شي. دا د ځمکې سفر نبی علیه السلام کړی دی او بیا اسمانونو ته او بیا د اسمانونو نه بره جنتونه دوزخونه د دې ټولو سین نبی علیه السلام په یو شپه کې کړی دی. نو دا معجزه لویه وه او که په یو میاشت کې تخت چې کوم دی په یو شپه کې د 2 میاشتو سفر وکړي دا لوی. نو معراج والا معجزه لویه وه د یو اسمان نه بل اسمانه پورې چې تیز رفتاره مرغۍ دا د 500 کالو سفر دی. چې 7 کې و اسمانونه دي که نه نو وله چې کوم دی په 7 کې ضرب ورکړي د 35 سالو سفر 735 د 35 سالو سفر دی په یو شپه کې او بیا د هغې نه بره تللی دی او بیا د الله سره ملاقات شوی دی د جنتونو دوزخونه سیل. نو دا معجزه لویه ده او که په یو ورځ کې د 2 میاشتو سفر به تخت سلیمان علیه السلام کو دا لویه ده. نو دا معجزه ته لویه ده معراج ده د هغې باوجود د ظالمانو چې کوم دی ایمان رانه وړو. درېیمه معجزه دي دا وي چې قصی بابا را پیدا که را ژوندی که چې هغه مونږ سره خبرې وکړي مړ دی زمونږ نیکه دی چې دی را پاسي او مونږ ته ووایي چې دا نبي علیه السلام په نیکونو کې دی. خو ابوجهل دا خو ټول یو خاندان و که نه نو چې قصی بابا را پیدا که چې دی مونږ ته ووایي چې د نبي علیه السلام په حقه پیغمبر دی او به یې منو ورنه نه منو. نو دا معجزه لویه وه چې قصی بابا را ژوندي کړي که نه دا معجزه لویه وه چې د ابوجهل په لاس کې کاڼي ورته یې سمې پټ کړي په لاس کې. نو نبی علیه السلام وی دا درته ووایم ابوجهل ورته وی کو تا ووایې چې زما په دې لاس کې څه دي او هغه تا ټیک کړو زه را باندې ایمان راوړم. نو هغه ورته وی ستا ایمان ته حاجت نشته دی. نبي علیه السلام ته وفرمیل ورته وی چې ستا په دې لاس کې څه دي دا په خپله باندې زما د رسالت اقرار وکړي بیا مې ومنې چې زه په حقه پیغمبر یم ایمان به را باندې راوړی. هغه وی او کاڼو په لاس کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. نو د مړي خبرې کول ناشنا دي او کنه د کاڼي خبرې کول ناشنا دي. مړی خو مړ دی خو بیا هم د سا خاون خو دی که نه د عقل خاون خو دی که نه کاڼې مړ هم دی او عقل پکې هم نشته هېڅ پکې نشته. نو دا معجزه ناشنا وه خو مړی ژوندی کول ناشنا دي. نو چې په کاڼو باندې دې ظالمانو ایمان رانوړو چې کاڼو په خپله ګواهي وکړه چې دا د الله تعالی پیغمبر دی نو په دغې باندې بیا سره دا ټولې معجزې الله تعالی ورته ښودلي دي ناشنا معجزې او لوی معجزې په هغې باندې او د ټولو نه لویه معجزه دا قرآن دی چې په دې باندې ایمان نه دی راوړی نو په دغې بیا ایمان راوړی خو دا خو ضدیانو سره د تنګولو دپاره. نو الله تعالی وي او کلما یا خبرې کړې شوې وي به الموت په دې کتاب سره به په دې کتاب سره الموت مړو نو بیا به ایمان نه راوړی نو بل لله الامر بلکې ټول کارونه خاص الله تعالی لره دي جميعا ټول بلکې لله الامر خاص الله لره دي الامر د کار اختیار جميعا د ټول. مطلب دا دی چې د پیغمبر په لاس کې د معجزې اختیار نشته دی چې کله الله تعالی وغواړي معجزه ظاهره کړي چې کله الله تعالی ونه غواړي معجزه نه ظاهري. نو دا د الله تعالی کار دی. نبی علیه السلام ته وایي د خلکو ته ووایه چې زما کار نه دی. افلم ییأس الذین نو بعضې خلکو په زړه کې دا خیال پیدا شو چې کوم مسلمانانو چې یاره کو الله ته خو څه ګران نه دي خو دا معجزه ظاهره شوې نو د خلکو به ایمان راوړي دا ته کومې ګرانه خبره ده الله تعالی ته نو که دا معجزه ظاهره شوې نو ښه به وه. نو الله تعالی د هغې جواب وکړو چې افلم آیا نه پوهېږي افلم ییأس الذین افلم ییأس آیا نه پوهېږي الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی ان لو یشاء الله کو چرې غوښتلې الله تعالی لهدى الناس جميعا نو خامخا به هدایت کړو ټولو خلکو ته. غوښتلې الله تعالی په زور باندې د ټولو خلکو ته به هدایت کړو خو الله تعالی په زور چاته هدایت نه کوي. صراط مستقیم ورته مخولې ده جنت والا لاره جهنم والا لاره ورته مخولې ده بیا د انسان ته اختیار ورکړي چې په کومه باندې ځي. نو که الله غوښتلې په زور باندې نو ټولو خلکو ته به اختیار ورکړو خو الله تعالی داسې نه غواړي. الله اختیار ورکړی ټولو خلکو په زور به خلک مسلمانان کړو خو الله داسې نه کوي. ولې
لئملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. الله د جهنم سره هم وعده کړی چې زه به تا ډکوم د انسانانو د پیریانو. جهنم له هم څه کول غواړي. ولا یزال الذین او همیشه ها کسان کفرو چې کافران دي تصیبهم نو رسیږي به دوی ته بما صنعوا په سبب د هغه څه چې دوی کوي کم کارونه چې دوی کوي د دې په سبب به دوی ته رسیږي څه شي قارعة سخت مصیبت به ورته رسیږي. مفسرین چې مصیبت نه مراد څه دی د دې نه مراد دا دی چې په دې باندې الله تعالی بیا قحط راوست په دې کافرانو مکه مکرمه والا باندې په دې باندې الله قحط راوست. او یا د قارعة نه مراد جنگ بدر دی چې په جنگ بدر کې د دې لوی لوی سرداران او یا کسان مرداران شو نو دا عذاب په الله تعالی راوست. بما په سبب د هغه څه صنعوا چې دي کړي دي کوم کارونه چې دي کړي دي د اعمالو د وجې نه او په دې باندې قارعة سخت مصیبت راځي. او تحل یا به نازل شي قریبا من دارهم نږدې د دې کورونو ته یو په دې باندې د عذاب راشي او یا د دې په خوشه باندې به عذاب راشي نو دې به ویریږي عبرت په حاصل کی حتی تر دې پورې یأتیا چې راشي وعد الله وعده د الله تعالی. د وعدې نه مراد یا فتح مکه ده او یا مرګ دی یا قیامت دی. چې وعده د الله راشي یعنی فتح مکه وشي مکه فتح شي مسلمانان غالب شي او کافران مغلوب شي اکه شان دی وشو. یا دا چې به د کافرانو باندې مرګ راشي نو د الله تعالی وعده و پوره شي. او یا دا چې قیامت پې قایم شي. وعد الله وعده د الله تعالی ان الله بشک الله تعالی لا یخلف الميعاد مخالفت نه کوي د خپل وعده. ويقول الذين وها کسان کفروا چې کافران دي لولا ولی انزل نازل نشول علیه په د باندې آیه فرمایشی معجزه من ربه د رب د طرفنا. قل او فرمایو د پاک حبیبا ان الله بشک الله تعالی یضل گمراه کوي منها سوک یشاء چې اغواړي ويهدي او هدایت کوي لار خي الیه خپل طرف ته من هغه چاته اناب چې رجوع کړي الله طرف ته رجوع کړي. الذين ها کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وتطمئن قلوبهم او مطمئن دي زړونه د دوی بذکر الله په ذکر د الله تعالی باندې الا خبردار بذکر الله په ذکر د الله سره تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړونه. الذين ها کسان آمنو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو توبه خوشخبری د لهم د دوی د بارا وحسن مآب او بهترین ټکانه د دوی د بارا. کذالک دغه رنګ ارسلناک مونږ راولېږلې تو فی امت په امت کې قد خلت په تحقیق سره تیر شوي دي من قبلها مخکې د دې نه یعنې مخکې د دې امت نه نور امتونه ته مونږ د سره پر راولېږلي لتتلوا د پاره دې چې تلاوت کې علیهم په دوی باندې الذي هغه څه یعنې هغه قرآن او حینا چې مونږ وحی کړی د الیک تا ته وهم یکفرون او دوی انکار کوي بالرحمن د رحمان نه. قل او فرمایو د پاک حبیبه هو ربی هغه رب زما دی لا اله الا نشته دی بل لا اله نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه نه یعنې د الله نه علیه توکلت هغه باندې علیه هغه باندې توکلت ما توکل کړی دی و الیه او هغه طرف ته متاب ز رجوع کوم. ولو ان قرآنا کشریوي یو داسې کتاب سیرت چې روانېدلی شوې به الجبال په هغې سره غرونه او قطعت یا کټ کړېدلی شوې به الارض په هغې سره ځمکه دي ورته وي دا غرونه کټ کا ځمکه اواره کا چې دا غرونه دې مکمل ختم شي او موږ ته مکه مکرمه بالکل خالی پاتې شي. او قطعت یا کټ کېدلی شوې به الارض په دې سره ځمکه او کلما یا خبرې کېدلی شوې به الموت په دې سره مړو. په دې قرآن سره دا کار شوی هم وي نو دوی به دا خبره پکې ذکر نشته دی خو دا پټه دلته کې شته دی چې بیا به هم دوی ایمان نه راوړي. دا ټولې خبرې شوي وي په دې قرآن سره بیا به هم دوی ایمان نه راوړي. بل لله الامر بلکې د ټول کار اختیار الله تعالی سره دی. بلکې لله خاص الله سره دی الامر جميعا د ټول کار اختیار. افلم ییأس الذین
آیا نه پوهیږي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی ان لو یشاء الله کو چېرې غوښتلی الله تعالی لهدى الناس جمیعا نو خامخا به ټولو خلکو ته هدایت کړی وي ولا يزال الذين او همیشه هغه کسان کفرو چې کافران دي تصيبهم رسیږي به دوی ته نبی علیہ السلام ته الله فرمایي دوی ته به خامخا رسیږي بما په سبب د هغه څه سره صنعو چې دوی کړي دي په هغې اعمالو سره بما په سبب د هغې اعمالو سره صنعو چې د کافرانو کړي دي څه به ورته رسیږي قارعة سخت مصیبت او د مصیبت نه مراد قحط دی د قحط او یا چې کوم دی جنگ بدر دی او تحلو یا به نازل شي قریبا نږدې من دارهم د دې د کورونو سره حتی تر دې پورې یأتیا چې راشي وعد الله وعده د الله تعالی د وعدې نه مراد فتح مکه ده یا مرګ دی یا قیامت دی ان الله بېشک الله تعالی لا یخلف الميعاد مخالفت نه کوي د خپلې وعدې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.